بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نن موضوع دا چې شرعي کم مسائل دی او باغی کې کم اختلاف دی او دا غي آداب دا به ذکر کی. الله جل شانه د کائنات رونق او د کائنات پیدا کول دا په مختلفو نوع سره او په مختلفو اجناس سره د دنیا او کائنات له رونق ورکړي دي. مثلا کائنات کې مختلف رنگینیانی، مختلف شکلونه، مختلف قد و قامت دا الله پاک پیدا کړی دي. د ونو بوټو رنگ شین، هغه کې ګلابونه زیړ، سره، سپین، قد و قامت دونو د سانګو کیفیت د غرنګ د مخلوقات او پیدایش د انسانیت رنگ روپ مختلف کېدل، قد و قامت هغه مختلف کېدل دا د دې کائنات په حسن باندې دلالت کوي چې دا کائنات الله پاک حسین ګرځولې دي. هم په دې ډیزاینونو باندې، په دې فل فروټ باندې، د انسانانو په دې مختلفو شکلونو باندې الله جل شانه دې کائنات له رونق ورکړي دي. او الله جل شانه اسلام یو دینی فطرت ګرځولې دي، فطرتي دین دی. نو چې فطرتي دین دی په دې کې موږ تاسو ته الله پاک چې څنګه فرمایي زما په دې مخلوقاتو کې غور فکر وکړي، زما په دې خدای کې، زما په دې صفاتو کې، او دا کم مخلوقات چې پیدا کړي دي په دې کې نظر او سوچ فکر وکړي. تغرنګ الله پاک دین اسلام یو فطرتي دین را لګل دي. په دې کې موتات د فطرت مقرره کړی دا غور فکر چې موتا په دې کې غور فکر وکړو. او الله پاک په دې کې یو لچک هغه موتا ته بیان کړی دی، پرېخې دی چې داسې بې لچک احکامات مې نه دي ذکر کړي، داسې دین مې نه دی را لګلی چې په هغې کې د غور او فکر هغه څه گنجایش نشته، نه بلکې الله پاک موتا ته گنجایش را کړی دی. اصل مقصد دا دی چې دینی مسائل چې کوم شرعي مسائل موږ تاسو ته دا ائمه د طرف نه راغلي دي په دې کې اختلاف پیدا شوی دی. نو ظاهره ده به په دې باندې خلک اعتراض کوي چې دا اختلاف ولې رالی. بعضې خلک په دې اختلاف کې غلو کوي او دغه رنګې خپل مذهب حق ګڼي، د بل په مذهب باندې لعن طعن وي. دا د شریعت مزاج نه دی. مخکې امتونو چې څومره مسائل راغلي دي هغه مسائل د وخت د پیغمبر د خولې نه چې کم بیان شوي دي ټول امت په هغې باندې اتفاق کړی دی. او هر چې زمونږ استاسو دین دی، دین اسلام، دا دین اسلام دا به تر قیامته پورې وي. او زمونږ نبی آخري نبی دی، بل نبی دنیا ته راتلو ولا نشته. لہذا الله جل شانه په دې امت کې د اجتهاد سلسله چلولی ده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود د مجتهد او د اجتهاد والو حوصله افزایی فرمایلی ده. ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اجتهد فاصاب فله اجران. یو عالم، یو مجتهد، یو فقيه اگر اولګیدلو او د په یو مسله کې اجتهاد کو، په یو مسله کې بحث کو او دی په دې مسله کې سر ته ورسېدو، مثلا دا مسله پوره بیان کړله، د پاره نبی علیہ السلام فرمایي 2 اجر دي. ومن اخطا فله اجر. اوس یو مجتهد دی، هغه یو مسله د قرآن او د حدیث نه روباسي، یو فروعي مسله ده هغه د قرآن او حدیث نه روباسي، لیکن دی پکې حد ته ونه رسېدلو، بیا هم نبی علیہ السلام فرمایي د دې سړي د پاره یو اجر دی، د پاره د حوصله افزایی. ځکه بعضی احکامات چې کوم د عقیدې سره او د قرآن او د حدیث سره تعلق ساتي د هغې خو واضح دي، خو بعضی مسائل داسې دي چې په قرآن او حدیث کې د هغې تذکره نشته، یا د داسې مختلف احادیثونه یو مسله معلومیږي چې په هغې کې د تطبیق ضرورت وي، د غور فکر ضرورت وي. د هغې دپاره الله پاک مجتهدین پیدا کړي دي. الله ته پته وه چې امت کې به داسې حالات راځي، نو دا مسائل به راځي، نو د هغې دپاره الله پاک رجال پیدا کړل د ائمه اربعو په شکل کې، لکه امام اعظم ابو حنیفه، امام مالک،
امام محمد ادریس الشافعی، امام انس ابن مالک رحمهم الله دا هسته د دې لپاره پیدا کی چې په امت کې کم تر قیامت پوری کم جدید او نوی نوی مسائل سر راوچتي چې دا غي لپاره بنیاد چې کم دی وی او دا غي مسائل حل موجود وي. بل اصل خبره دا ده چې دا اختلاف د مسائل صرف په تابعینو کې یا په ائمه اربعو کې نه وو، بلکې اختلاف د مسائل په صحابه کرامو کې هم چلیدلې دي. د صحابه کرامو په دور کې بم چې سم مسله را پیښ شولا نو د عمر رضی الله تعالی عنہ فتوا دا به داغه په یو شانتي و د عثمان سے فتوا به بل شانتي وغه ته رجوع کېدله. لکه داسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې هم په مسله کې اختلاف رااله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خندق په مخو فرمایلا چې تاسو به د مازیګر مز په بنو قریظه کې کوي ځان بنو قریظه تر رسوي. حکم نبی علیہ السلام کو چې تاسو به صحابه کرامو ته حکم نبی علیہ السلام فرمایي چې بنو قریظه کې به تاسو به د مازیګر مزادا کوي. اوس صحابه کرامو چې کله دا حالت ولیدو نو بعضی صحابه کرامو دا خبره محمول کړه په دې باندې چې بس نبی علیہ السلام فرمایي چې فورا تاسو صرف قریظه ته فورا لاړ شئ ساره ګما تاخير مکوئ. نو هغه راولګي د لو په لار کې د مازیګر مزو او بعضی دي صحابه کرامو دا مسله په دې باندې واغستلا چې دا مسکول د مازیګر دا خامخه په بنو قریظه کې څه دی لازم دی. نو د دې وجه نه اختلاف د صحابه ورول رااله یو ټولګي د الله رسول الله موږ پس کې وکړو پلار وکړو هغه باندې نبی علیہ السلام نکیر ونه فرمایلو خم وکړه. بعض نو موږ بنو قریظه نبی علیہ السلام تاسو ټیک وکړه. یا داسي وشولا چې یو موقع کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دی عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ دی دوه ته د غسل ضرورت رااله او بنوي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ خدا مسله په دی باندې بنا کړل چې څنګه دا تیمم دا او دس قائم مقام دی راوله کېدلو تیمم یې شانتي وکړلو. عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې دا تیمم چې څنګه دو او دس قائم مقام دی د غرنګ د غسل هم څه دی نو هغه راوله کېدلو او د غرنګ هغه په خاورو کې ځان تاو را تاو کو یعنی ټول وجودي چې کوم دی په خاورو کې سکو خلط ملکو. اوس دا دوه صحابه کرام د لوی پای صحابه کرام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خال رال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته طریقه چې کوم دی خودلا چې څنګه تاسو دا او دست پاره دا او دست په ځمانه تیمم کوي د قرنګي دغه تیمم د غسل لپاره هم سکی کافی کی. اوس دا اختلاف چې کوم دی رال د صحابه کرامو کې لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غوي اصلاح وکړه او مسله ورته خودلا. یا دغه رنګي د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها او د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې په مسکی او مسله اختلافی رااله. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وو فرمایلا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم د الله سره چې کوم د دیدار کړي دی په معراج کې نو هغه جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام په اصل شکل کې لیدلې دی. ٹھیک شو جی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے او دغه رنگی حضرت عبداللہ ابن عباس ابن دی قائل نو یا دغه رنگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چې چا سو وفات شي په مړی باندې جړه کول مړی ته عذاب رسیږي هغه د قائل نه و. عبداللہ ابن عباس ابن دی قائل چې را سو وفات شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ذکر کو چې دغه سړی ته دغه مړی ته د خپلوانو په جړه باندې سره سي هغه تکلیف او عذاب رسی. قدام اختلافي مسائل نه چا په مسکراله صحابه کرام هم دغه رنګ سلسله د تابعین او د فقها او چاوي مسائل مخه د کې خود القرآن او حدیث ته مسائل راوي استل او دا غوي په مسکی اختلاف شروع شو. خدا اختلاف د امت د پاره رحمت ته. علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمه الله فرمای چې د ائمه اربعه اتفاق دا حجت قاطعه ده یعنی ائمه اربعه راولګي په مسله باندې اتفاق وکي دا حجت قاطعه ده د دین انکار کول سره نقصان تر رسي دغه اجماع د امت نه انکار کول کفر ته سره رسي. او دغه رنګ اختلاف د فقهاو دا رحمتا واسعه دا یو لوی رحمت ده د امت د پاره. ځکه عمر ابن عبد العزيز رحمه الله فرمایلا چې د صحابه کرامو اختلاف کول او په دې باندې څوک نکیر کوي ز په دې باندې خفه کیږم
چې داولی چې کوم دي صحابه کرامو اختلاف په دې مسلو د اختلاف د صحابه او د امت د پاره رحمت دی د دې وجینا چې هغه کوم مسایلو کې اختلاف کړي دي په دې کې د امت د پاره گنجائش دي نو لہذا د قرنګ چې کوم زمونږ ائمه اربعه دي هغه په کوم مسایلو کې اختلاف کړي د امت د پاره په دې کې خیر دی او کوم مسائلو چې هغه کې اختلاف په بعضی موقعو کې هغه متفق شوي دي لکه داسې وشوله د امام احمد ابن حنبل سیب او د امام سیب رائے دادا چې وینه د وجود د وته په دې باندې او دس ماتيږي د امام مالک سیب رحمت الله علیه په نسبت باندې په دیني وتلو سره او دس نه ماتيږي نو څوک چې کوم دی او کسره امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه تو فرمایل بعضی خلک خي خپل مشرانو سره چې کوم دی لګپ لګي پر موږ د شیخ ادریس صاحب سره کېناستلو الله ربانی لی محدث دی اوس دا غو شاګردو به تکلف وسر لګاو چیرې چې دیږي ته زو دیږي ته کېنو او شیخ صاحب هغه ته بخاندل اوس مونږ غوي سره داسې نه سو چې بالکل الرعب کې نو لہذا دا د سیوی نو امام احمد ابن حنبل سیم نه یو شاګرد ته پوښتنه چې تاسو په نس باندې خو په وینا او د سماتیږي او کتا سره ولګېدل یو څوک یو کس چې کوم د خکر لګولې دي آیا چې چا خکر لګول د خود وجود نه یې استده بده بس مسکی امام احمد ابن حنبل سے بدو فرمایل خا تما د امام مالک سے او د امام سعید ابن المسیب دا غوی پس روستا د مسکول نه منی کی یعنی هغه ته دا وی چې کم سړي خکر ولګاو د وجود نه وستنو بده بس مسکی امام احمد ابن حنبل سے خا ته د ما د امام مالک سے او د سعید ابن المسیب سے پس د اتباع نه منی کی که هغه زما امامان جوړ شو بس مسکوما دغه رنګي هارون الرشید بادشاہ دیم د امام مالک سے په مذهب او د په وخت کې امام ابو یوسف سے قاضی القضات او چیف جسټس نو دا هارون الرشید بادشاہ جمی د مخکی شوی دی امام ابو یوسف رحمت الله علیه راله او چې وای کتلا نو څوک مخکی شوی دی هارون الرشید بادشاہ چا ورته وی چې هارون الرشید بادشاہ چې کوم دی وجود نخکر ولګو او راله جمی ته مخکی شو او تاسو په نسبانه امام ابو یوسف سے تاسو د امام سے او تاسو په نسبانه خو په وینا او د سماتیږي نو لہذا امام ابو یوسف سے رحمت الله علیه ورته ناشنا جمله فرمایله چې کوم دی د امیر مخالفت او د غي د امامت نه منی کول دا ز ګناه غنم زکه د امام او د امیر په اتباع کې مسکول دا زما د پاره په دی وخت کې لازم دی او دنه مخالفت کول لازم سکو غنم دا جرم غنم لہذا امام ابو یوسف سے 50 اقتدا وکړه په امام هغه په د وخت په بادشاہ چې هغه سو بادشاہ وخت هارون الرشید زکه د امام مالک سے د مذهب موافقه مسله یو مسله داسې رااله امام ابو یوسف سے د جوی مستمخ کې شوی دی او داسې وشول چې چا دوی ته وی چې تاسو کم مزکو په کم او د سپانی په دغه کوی کې چې کم دی منګک پرې وته او دغه رنګي تاسو په غي باندې سو وکړلو دوی چې دا اوس د جمعې ورځ د ډېر کثیر تعداد سره خلک راغلي داسې خو بنوي لکه زموږ استاد په دې کلی کې چې اوس بارځي کې جمعې پڑھاوي ال د خو به صرف چې کوم دی امام مسلمین او قاضي او هغه به چې کوم دی دا غل به په امامتۍ کې به خلکو د جمعې مو زیاده اختر مو وغیرہ ادا کوو بهر حال چې هغه دا مسله مخې ته رااله او حالاتو ته وکتل چې خلک ګڼ راغلي چې اوس ویما چې موږ راوګرځوي نو په دې کې تکلیف دی نو دوی زه په نن وخت کې په دې مسله کې زدا د مدینه والو د مدینه منورې والو په فتوی باندې فتور کوم هغه وای چې کمی وبا د دوو مټکونه زیاتی وي او پاغي کې نجاست وغورځيږي خو دا هغه وبو رنگ خون بوی بدل کړي نه وي په دې باندې او داس کول څه دي جایز دي نو دا وبو خو دا غیر ډیر دي لہذا د پاغي باندې بسو کما فتو ولو د قرنګي دا یو مذهب کې چې کم دا کوتري وغیرہ دا بیٹ دی ګندګي دا نو یو قول دا دی د یو امام چې دا بیٹ دا ګندګي د چا په کپړو باندې پریوزي دا غسه کیږي دا کپڑے ناپاک دي نو یو امام رااله خلق ولاړ جمع او دا غرنګي چې کوم دی اگر اولګیدلو کوتر رااله دا هغه په دی کپړو باندې خپل چې کوم دی ګندګي او دا بیټو غورځول په مخه جمع وکړه چا ورته وي تاسو په مذهب کې خصدي اخو دا ناروا دي په دی دور توي زپنن وخت کې چې کوم دی د امام احمد ابن حنبل سے وغیرہ د هغه په مذهب باندې سکوما دا مزما وکړو چې کوم دی په دی باندې عمل دا د دوی علمی استعداد عوامو ته د اجازه دی وري ځکه دوی په فقهي مسائل باندې دومره دسترس حاصل لري چې څومره د علماو دي هغه ته ډېر چې کوم دی په دې باندې هغه
مهارت حاصل له علما دا کولی. مقصد د خبرې داو چې زمونږ ائمه کرام هغه په خپل مسکی په یو مسله کې اختلاف ساتلې دي، لیکن اختلاف هغه چې کوم دی د امت د رحمت د پاره او د وسعت د پاره ساتلې دي. دا نه چې د یو بل خلاف را لګو او بیا چې کوم دی د یو بل خلاف فتوی ورکو. داسې علماء لیکلي دي چې زمونږ د احناف په دفاع کې اکثر شوافی کتاب لیکلی دي، لکه علامه ابن حجر رحمت الله علیه مضبوط شافعی دي، لکه څنګه با شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت الله علیه چې فضائل اعمال لیکلی دي، هغه به زم متعصب عن حنفیه ما ز سخت حنفیه ما. د قرنګ با علامه ابن حجر رحمت الله علیه به فرمایل چې کوم دي سخت شافعیه ما، نو هغه چې کوم دي را لګیدل د فتح الباری داسې چې کوم دي مشهور کتاب کې د چې کله په مذاهب راشي نو التبا اکثر مززیینو کې چې کوم دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دفاع کړی دا د هغوی د یو بل سره چې کوم دی سو دغه رنګ ډېر شوافی را لګېدلي دي او د احنافو په فضایلو مناقبو باندې کتابونه هغه لیکلي دي. دا د هغوی د اختلاف سره سره د یو بل سره محبتو. خو نن که چې کوم دی د ائمه د یو بل مخالف کړي دي او د یو بل خلاف فتوی لګولي، دا د نااهله دي او د علم کمزوري ولا خلک دي. تانوي صاحب رحمت الله علیه ته یو کس رالی وایي چې دا اهل حدیث دی، هغه امامت ته مخکې کو. تانوي رحمت الله علیه هغه امامت ته مخکې کو. دغه رنګ نواب صدیق حسن دا چې کوم دی یو غیر مقلدو، هغه د امام صاحب ډیرو ځایونو کې د امام صاحب په مسایلو باندې چې کوم دی هغه څه کړی دی، هغه عمل کړی دی د پاره دی چې موږ تاسو په ائمه باندې د کفر یا په یو بل باندې د کفر فتوی لګو په ځای د دې چې موږ تاسو څه وکړو دغه ائمه هغه باندې اعتماد وکړو او دغه رنګ د هغوی چې کوم مسایل دي هغه په عمل کې راولو، خپل مذهب باندې عمل کوو، نورو ته بد نه وایو. لکه یو سړی را لګي امام شافعي سے فرمایي د مئی نه علاوه د دریاب نور څیزونه څه کولی شي هغه خوړلی شي، او څنګه امام سے فرمایي چې نه صرف د مئی چې څومره اقسام دي په دریاب کې خوړلی شي. اوس را لګي یو کس امام شافعي سے مسلک والا دی او هغه د مئی نه علاوه د دریابي بل څه خوري تو په لعن تو عنه دا حرام دي دا داسې دي. یا موږ په حرمینو شریفینو کې لاړ شو هلته که نه نو هلته ویتر چې کوم امام کوي نو زموږ په طریقه خو نه کوي که نه، نو تب ما تا به رالګو به دغه امام به اقتدا کوو لکه ابوبکر جساس او دغه رنګې چې کوم دی احکام القرآن والا هغه دا لیکلي دي چې او دغه رنګې مولانا عبدالحی لکنوي رحمت الله علیه ډېر زموږ د فقه چې کوم هغه لوی علما دي هغوی د دې امام بس اقتدا کول زموږ دپاره جایز دي چې کم ویتر د دغه حرمینو شریفینو امام وکړه په کومه طریقه موږ له د هغوی اتباع څه ده پکار ده او په دې باندې چې کوم دی څه لعن طعن ویل پکار نه دي ځکه موږ راغلي نو د دې وجې نه چې کوم د ائمو په منځ کې اختلاف دی دا د امت دپاره څه دی رحمت دی. الله دې زموږ ستاسو د ټولو لپاره څه وکړي د دې ائمو اتباع نصیب کړي.